بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن کی افعال ناقصہ ہفتہ ان کانا وصارا وظل وباتا واصبحا واضحا. شرونو دغه کې د جراتیات شيکا پرېمنګا شرو د باب کې ویلیو چې هر فعل چې د عامل د عمل وکي عمل به اعتبار سره فعل په دوه قسم دی، معروف مجهول. فعل معروف که لازمی که متعدی فاعل طرف ور کوي او شپږ شینو تناسب، او به متعدی مفعول به ته هم نسب ور کوي. به اول فصل کی دغه اتوړو معمولاتو بیان شوه، یو فاعل مرفوع او منصوباتو. به دویم فصل کی د فاعل اقسام ذکر شوی او فعل چې د تذکیر تانیث په اعتبار سره بیان شوی، قاعده بیان شوی وي، اور سره د فعل مجهول بیان هم شوی. او دریم فصل کې پرون د فعل متعدی تعریف او داغه څلور اقسام ذکر کړیو. دا څلورم فصل له نن براته یو تعریف به منکو د افعال ناقصه. دیو نمبر کتاب کې د خپل تعداد د افعال ناقصه بیان شوی دی، او دریم نمبر د دې وجه تسمیه به بیان کو افعال ناقصه او د افعال ناقصه ولي وای، او څلورم نمبر به د دې عمل بیان شي، تعریف او به تعداد سره د مثالونو، او به وجه تسمیه او به عمل څلور شو. او پنځم نمبر دی اصطلاح بیان براته کوي. لنډه خبرې دی، خاصی ترتیب ورکو. او شپږم نمبر متقاعده او یو قاعده فائدہ را ته بیانې فائدہ. دا شپږ مباحث په دې فصل کې کوو. اول نمبر عملی سب افعال په دوه قسم باندې دي، یو ته فعل تام ویل کېږي، یو ته فعل ناقص. فعل تام او فعل ناقص. فعل تام هغه فعل ته ویل کېږي چې خپل مصدری معنی خپل فاعل ته ثابتوي، چې خپل مصدری معنی خپل فاعل ته ثابتوي. لکه قام زیدن کی قامه چې دی خپل مصدر چې دی قیام، دا فاعل ته ثابتوي قیام د زید. دغه شان ضرب زیدن کی ضرب خپل فاعل ته مصدری معنی ضرب ثابتوي ضرب زیدن. جلس جلوس ثابتوي جلوس زیدن. پوه شو کنه؟ دا افعال تامه. افعال ناقصه فعل ناقص چاته وي چې هغه خپل فاعل ته د خپل مصدری معنی سره یو بل شی هم ثابتوي. خپل فاعل ته د خپل مصدری معنی ثابتولو سره یو بل شی هم ثابتوي. لکه کان زید عالما، دلته دا کانه چې دا زید ته کون ثابتوي کېدل موجودېدل، دغه خپل مصدری معنی ده. ورسره بل شم ثابتوي چې هغه علم دی، خبر هم ثابتوي اسم ته. نو فعل ناقص څه تعریف شو؟ فعل ناقص هغه فعل ته ویل کېږي چې هغه خپل فاعل ته د خپل مصدری معنی سره یو بل معنی چې هغه د خبر ولا معنی ده او هم ثابتوي. نو کانا زید عالما کې دوه معنی ثابتوي، یو کون او بل علم. پوه شو؟ برحال اول نمبر به افعال ناقصه او تعریف نو هغه وشول به ووري. افعال ناقصه هغه افعال ته ویل کېږي چې هغه خپل فاعل ته خپل اسم ته
د خپل مصدری معنی سره سره د خبر ولا معنی یو بل معنی هم ثابتې ما ویل شپږ با سبق او دویم نمبر بلکې دا بقایه پنځه کتاب کې خپل ذکر دي دویم نمبر د افعال ناقصه او تعداد نولس افعال دی او کتاب کې د خپل بیان شوی ورته وکې دی بدان کې افعال ناقصه هفدا اند دا ولستی کانا صار ظل بات اصبح اضحى امسى عاد آذى غدا راح ما زال ما انفك ما برح ما فتئ ما دام او ليس صار مثالي انتقال بمعنى من راضي صار الاسود الاحمر الک تور چې تورواله منتقل شو صورت جوړ شو مرحله دا بر له چې د بل کتاب کې راشي چې د هر یو بیره بیره معنی کو رضی الله دو شو دریم نمبر وجه تسمیه دی افعال ته افعال ناقصه ولي وي افعال ناقصه او تذکوي چې صرف بفاعل باندې نه تام کیږي د خپل اسم سره سره چې هغه حقیقت کې فاعلی خبر هم غواړي افعال ناقصه او د افعال ناقصه زکوي چې صرف بفاعل باندې نه تام کیږي د فاعل سره سره یعنی د اسم سره سره خبر هم غواړي ان افعال بفاعل تنها تمام نشود دا افعال بفاعل باندې ځان لا نه تمام کیږي او محتاج باشن بخبره ادا محتاج وی خبر ته بدین سبب انهار ناقصه غوین هم د دې وجه نه دیتا ناقصه ویل کیږي درې باسو شو تعریف وشو او بیان د افعال ناقصه وکړو دوا او دریم نمبر وجه تسمیه بیان شولا څلورم نمبر عمل رب جمله اسمیه معنی داخلي کې افعال ناقصه زید قائم جمله اسمیه ده دا برازي نبه مبتدا ته رفع ور کوي او خبر ته نصب ور کوي افعال ناقصه په جمله اسمیه معنی داخليږي مبتدا طرف ور کوي خبر ته نصب ور کوي وی ودر جمله اسمیه روان جمله اسمیه راځي ومسند الیه را برفق ونن مسند الیه طرف ور کوي ومسند را بنصب چون کان زید قائما زید اسم دکانا او قائما خبر دکانا نافعل ناقصون دکانا زید دکانا ترکیب به څه کو بس جمله فعلیه شولخه داسې به وایو کان د افعال ناقصون زید اسم او قائما خبر پنځم نمبر مونږ ویلو د اصطلاح بیان وکړو نو اصطلاح دا چې دغه مرفوع ته به اسم د کان وایو او دغه منصوب ته به خبر د کان وایو مرفوع ته به اسم د کان او منصوب ته به خبر د کان او مرفوع را اسم کان گوین دته به اسم د کان ویل کیږي او منصوب را خبر کان او منصوب ته به خبر د کان او باقی را برین قیاس کون باقی بدی قیاس کا منصوب را خبری سوار اسم مرفوع را خبری سوارا منصوب را مرفوع را اسم سوارا دغشن منصوب را خبر نورم بسیاده و نتروس پنځم مباحث وشو تعریف بیان د افعال ناقصه وجه تسمیه درې
او عمل څلور او اصطلاح پنځه بدن کې د شپږم بحث ته مولوی صاحب دلته فائدہ بیانې اول دا ده چې بعضی افعال بد افعال ناقصه وکي کله کله صرف بفاعل تماميږي خبر ته ضرورت نه لکه کان دا کله صرف بفاعل تمام شي اسم باندې خبر ته ضرورت نه دی وخت کې بدی تکانا تم ویلې کی دایو فائدہ شولا چې بعضی اوقاتو کې بدی افعالو کې بعضی چي دي هغه خبر ته ضرورت نه لري بغیر د خبره راځي لکه کانا دویمه فائدہ دا ده چې کله کله دا کانا زائده هم راځي معنی کده کلام نه وګرځي په کلام کې څه فرق نه راځي د دوه فائدې بیان کړي نو کوم ولا ترتیب ورکو د سی بو یو کان په دوه قسمه یو غیر زائده یو زائده غیر زائده هغه کان ده کدا کلام نه غرزه کلام کې فرق راځي او زائده هغه د کلام نه غرزه کلام کې څه فرق نه راځي ورسېدل به بینغه کما غیر زائده ده دا په دوه قسمه ده یو ناقصه ده چې خبر ته ضرورتي او یو تامه ده چې بغیر د خبره کده راځي تاسو خبره پوه شولې نشکله کان غیر زائده او تامه خبر ته ضرورت نه دی وخت کې بدا د حصله په معنا معنی وي ګورې ودا بدن کې بعضی بزین افعال بعضی بدی افعالو کی در بعضی احوال و بعضی حالتونو کی بفاعل تنها تمام شون اثر بفاعل معنی تمامی کی چون کان مطرن شد باران باران شو بمعنی حصل ویلو کان غیر تامه او بغیر د خبر چراشی غیر زائده بغیر د خبر چراشی بغیر د خبر چې تمکیږي نه به وته تامه وي اور کان تامه ګوین وکانه زائده نیز باشد او کان زائده هم رتل شي پوه شولې بي بس کتاب کې دوه فائدې بیان شوې چې بعضي افعال جری افعال ناقصونه کله کله بغیر د خبر راځي به متتامه وایو یو او دیم کان کله کله زائده هم راځي استا خبره شوله اوس کان زائده کم زینو کې راځي کله د مبتدا او د خبر ترمنځ راځي زید کان قائما کله دې کې صبر کنه کوي زید قائما دویم د موصول او د صلی ترمنځ راځي لکه الله قران کې فرمایي کیفا نکلم من کان فی المهد صبیا د موصول او صلی ترمنځ راځي دریم کله ما تعجبیه چې ده کنه ما تعجبیه سبای درس را روان دي او دا غي د فعل ترمنځ راځي لکه ما احسن زیدن ده کنه ما احسن دسی بشي ما کان احسن څلورم کله د جار او د مجرور ترمنځ راځي على کان مسوقه العرب د کسن کافیه کې د الف ذکر ده مصورتی د کې شه ده برحال د حرف جر او د مجرور ترمنځ راغلي ده او بنظم کله د صفت او د موصوف ترمنځ راځي جاء رجل كان عالم دا کان زائده ده شپږم د فال قلوب د دواړو مفعولون ترمنځ کله راځي افعال قلوب دو مفعول غواړي کنه د دې ترمنځ کله راځي علمت زيدا كان عالما بوې شولې بي برحال پدې څلورم فصل کې د غشپک مباحث بیان شو پنځم فصل راشي افعال مقاربه د دې په تعریف کو یو د دې بیان د تعداد کو دوا او دریم عمل به بیان کو عمل یې څه دي او څلورم نمبر بور لقاعده بیان کو کفایده وتوایو اول نمبر تعریف افعال مقاربه هغه افعال تویل کیږي چې دلالت په دې خبره کوي چې زمون اسم ته زمون خبر نږدې دي
دلالت بده خبره کوي چې زمنګ فاعل چي دي دې ته حاصل دل زمنګ د خبر نږدې دي به ان شاء الله اخر کې بل قسم سیو کو درې قسمه دي دلالت کوي بده خبره چې زمنګ اسم ته حاصل دل زمنګ د خبر چي دي نږدې دي لکه مثلا عسى زيد يخرج زید اسم دی یخرجو خبر دی دلته دا بدی خبر دلالت کوي چې زمنګ اسم ته زید ته زمنګ دا خبر چې دا نږدې دی خبر څه دی خروج نو قریب ده دا زید چې دی دا خروجو کی بلندو الفاظو معنی دا غفالو ته ویل کیږي چې دلالت کوي بدی خبره چې حصول خبر چې دی دا قریب دی اسم ته دویم نمبر د دې تعداد نو کتاب کې څلور افعال ذکر کړی دي نور مشترکه بدن پوښه افعال مقاربه 4 افعال مقاربه څلور دي عسى بمعنی قربا کادم قربا معنا ده قربا ادیم دغه معنا ده او اوشکا معنا اسرع او دغشن جعلم دی جعلا طفقم دی اخذم دی دغشن نورم دی خان دو شو تعریف وشو تعداد بیان وشو دریم نمبر منویلیو دی افعالو دا عمل بیان دی نو دام دکانا بشان عمل کئی اس جملہ اسمیہ بانی رازی اسم مبتدا تا رفع ورکی و خبر تا نصب ورکی البته لک فرق دی خبر د دې عام طور باندې فعل مضارع رستو یوایو سره د انا او کله بغیر د نه دغه لک فرق دی وین افعال در جمله اسمیه روان چون کانا پشاند کانا اسم را برفع کنن اسم طرف ورکی یعنی مبتدا چی هغه طرف ورکی اسم جوړ شي او خبر را بنسب او خبر ته نسب ورکی تعریف د افعال مقاربه او بیان د تعداد وشو دوا او دریم نمبر عمل بیان وشو څلورم نمبر ما ویل قاعده به بیانو اوله قاعده دا چې خبر د افعال مقاربه او فعل مضارع وي کله سره د ان او کله بغیر د ان دا دغه سره فرق مشو اکثر دي کې د سی جان بکی وي ا مضارع وي ما یعنی فعل ناقصو کې دا اکثر نه و چې د خبر د مضارع دي کی نو ول قاعده دا افعال مقاربه کې خبر چې ده دا اکثر د بار مضارع وي صيغه د مضارع وي به وکله سره د ان او کله بغیر د ان یو قاعده دیمه قاعده دا کله کله دا سکیږي چې مضارع سره د ان دا اسم د افعال مقاربه جوړ شي په دې صورت کې افعال مقاربه تامه وي نو خبر ته ضرورت نه تو قاعده شو دیمه کله کله مضارع سره د ان اسم د افعال مقاربه جوړ شي په دې صورت کې به تامه وي خبر ته به ضرورت نه وي پوه نه شو خجی الا ان کی فرق بیانی ادمره دا که خبر انها چې خبر د دي افعال او فعل مضارع باشد فعل مضارع بي بان چون عسى زيد ان يخرج سرد ان نشو یا بی ان یا بغیر د ان چون عسى زيد يخرج عسى افعال مقاربه زيد اسم ان مصدريه يخرج فعل مضارع ضمیر بکې دي زید تراجی دي فاعل د يخرج فعل سره د فاعل نه بتاویل د مصدر سره دا خبر شو د بار د زید د عسى او دی بلکې عسى افعال مقاربه زید اسم يخرج فعل فاعل د خبر دویمه قاعده وشهد ک فعل مضارع بان فاعل عسى باشد وهي کې دې شي چې فعل مضارع سره د ان فاعل د عسى جوړ شي
و احتیاج به خبری نفتد او احتیاج خبر تبه نی چون عسى ان يخرج زید عسى فعل مقاربونا ان مصدریه یخرج فعل زید فاعل فعل سره د فاعل په تعویل د مصدر سره اسم د عسى شو خبر ته ضرورت نشته در محل رفع بمعنی مصدر د ان يخرج زید دا جمله په محل د رفع کې ده او معنی مصدری ده دې خبره بیان کړي پوه شولې به دا یو فائدہ ووري افعال مقاربه چې دي دا په درې قسم معنی دي ښا پای کې اول قسم دا ده ما يدل على قرب وقوع الخبر دا وخت موږ بیان کړو چې دلالت کوي په دې خبره چې اسم ته وقوع د خبر چې دا نږدې ده او دا کاد دي او شک دي او قربه دي موږ د غدري مبارکي ویل کنه قربه په معنی دي او دی اصل کې دی درې د افعال مقاربه ویل کیږي حقیقت کې دا درې افعال مقاربه دي او ټول د افعال مقاربه ویل تقریبا دي غني په دا درې افعال مقاربه دي تسمیه الکل باسم الجزء ده نو کادا او شک قربه دیم نمبر ما تدل على رجاء وقوع الخبر دا اغدي چې خپل اسم ته د خبر د واقع کېدلو صرف امید بیانې قریب دی د سینا امید سره بیانې امید دی چې اسم ته خبر حاصل شي دم درې دي عسى دي حرا دي او اخلو لقد لقد الله تعالی قول عسى الله ان ياتي بالفتح دلته امید د الله جل جلاله برساتی چې فتح راولي دریم ما تدل على الشروع في العمل هغه فعل مقاربه چې دلالت کوي چې اسم زمنګ په خبر کې شروع کوي اسم ته وقوع خبر حاصلي کی قریب ده اول اسم ته امید دي چې خبر حاصل شي دوا او اسم په خبر کې شروع کوي او دا ډیر دي ښا دا دریم قسم والے چې دي کنه دا ډیر دي انشأ دي علقا توفقا اخذا فتفقا من تفقا معنی کو کنه شروع شو اخذا معنی من کتابونو کې زې بځې کو شروع شلو بدا جعل معنی من زې بځې کو قام وانبر اخذوا يقرؤون القران شروع شو قران يلستلو اشراو في قراءته برحل د افعال مقاربه او څو قسم جوړ شو درې کا او مقاربه په کې صرف درې دی موږ مجموعه د افعال مقاربه وایو عربی عبارت کې القسم الثالث ودرم قسم چې من الافعال العامله افعال عاملون افعال ناقصه دي وهي 17 دا ولستي فعلا ولس افعال دي كان وصار وظل وبات واصبح واضحى وامسى وعاد واضى وغدا وراح وما زال وما انفك وما برح وما فدئ وما دام وليس دغشان قد تكون آذى ورجع واستحال وحار وارتد وتحول وغدا وراح وانقلب وتبدل اطول په معنا د سوار راضی کا هذه الافعال دا افعال چې لا تتم بالفاعل وحدها صرف فاعل معنی تماميږي ځان لا بل تحتاج الى خبرها بلکې خبر ته محتاج وي ايضا څنګه چې سمتي او دای وجه تسمیه ده فلهذا تسمى ناقصه دغه وجه ندیته ناقصه ویل کی بیان عملها تدخل هذه الافعال دا افعال داخليږي على الجمله الاسميه بجمله اسميه باندې فترفع المسند الیه مسند الیه طرف ورکی اسم تا مبتدا تا انی المبتدا تا وتنسب المسند مسند یعنی خبر تنسب ورکی کان زید قائما استرا بیان ومرفوعها يسمى اسم کان مرفوعا اسم د کان ویل کیږي ومنصوبها يسمى خبر کان وتویل کیږي وقس البواقي على هذا باقي بدی قياس کا فائدہ وعلم پویش ان بعض هذه الافعال چدی فی بعض الاحوال ببعض حالتوں کی
تتم بالفاعل وحده صرف فاعل باندې تماميږي وې دا هغه وخت کېږي چې څه قرینه موجوده په دې خبره چې مراد دلته مسند الیه موصوف کېدل په مسند معنی نه دی په وخت مخصوص کې وهي غیر ما فتح او ما زال وليس الکه دا کم دي دا مخکې نه دی بیان کړي کنه مخکې هم دا ونه ویل چې کم افعال دي چې هغه کله کله تمام راځي نو دا د ما فتح او د ما زال او د ليس نه علاوه دي پوه شو دا ټول دي نه کان مطرن وحين اذن تجيء کان بمعنى حصل دی وخت کې برازي کان په معنی د حصل سره وتسمى کان تمام مرتبه لیکيږي دویمه فایده وقت تكون زائده کله کان زائدم راځي نحو قوله تعالی كيف نكلم من كان في المهد صبيا زائده معنی کلام نه وګرځي کلام کې فرق نه راځي افعال المقاربه القسم الرابع من الافعال العامله سلورم قسم د افعال عاملونه فعل معروف فعل مجهول افعال ناقصه افعال مقاربه سلورم قسم دي افعال المقاربه افعال مقاربه دي وهي اربعه عسى وكاد وقرب وقرب واوشك وهذه الافعال چدي عمل بيني تدل على قرب وقوع الخبر دا دلالت کوي په دې خبره شي واقع کېدل خبر لفاعل یا فاعل لپاره قریب دي فلذا تسمى مقاربه وجنه او مقاربه ویل کیږي عملها بیان عمل تدخل هذه الافعال والافعال داخليه على الجمله الاسميه باندې كما تدخل عليها كان لك څنګه چې کان ور داخله دلو دغه اخوات فترفع الاسم اسم طرف ورګي وتنسب الخبر او خبر تنسب ورګي الا ان خبرها مگر دمره د چې دي خبر چی فرق ما بل دو فعلی اخیره کې دو قاعده بیانېږي یکون فعل المضارع انده به فعل مضارع وي د دو قسمه جوړيږي اما بان یا بسرد النبي نحو اسا زيد يخرج او بدون ان بوي نحو اسا زيد يخرج ويمكن ان يكون الفعل المضارع او ممکن ده چې وی فعل مضارع د دویمه قاعده ده بان سرد ان فاعلا دا فاعل ویلی آساد بارا فحين اذن لا تكون الحاجه دی وخت کې بني وی حاجت خبر تلک عسى ان يخرج زيد نو اذا يخرجو چې دی في محل رفع اذا په محل رفع کې بمعنى مصدر په مصدر معنی سره دی عسى خروج زيد دی پوه شولې به کجي یو لفظ به ذکر کوکا الف لام میم ذالک نو ذالک لفظ دې ما تلفظ به الانسان الف لام میم بموینو کله کې به بیل الف بیل لام بیل میم بیل ذالک لفظ دې ځکه ما تلفظ به الانسان مستعمل له استعمالي دو قسمه مفرد مرکب کې مفرد دې تنها ک دلالت کو نه بر ایک معنی اسم فعل حرف کې به اسم دې ذالک الكتاب تعریف د اسم کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه علامه د اسم په کیسه د اسماء اشارات چې اسم غیر متمکن اقسام دا ټول علامه د اسم ده کنه او مسند الیهم واقع شوی ده به مورب او مبني کې ذالک مبني دي پنځه مبنیات د په اسمي غیر متمکن دي به اسم غیر متمکن چې دي د تعریف چې د مبنیات سره مشابهت وي دي اتا اقسام دي د په دویم نمبر دي اسماء اشارات معرفه او نکره کې معرفه دي تعریف د معرفي چې وځي شوی د بار د شی معین د معرفي په اقسامو کې اسماء اشارات مذکر او مؤنث هغه اصل کې د عام اسماء د بار خبر حل د مذکر د بار راځي او باقي اسم متمکن شپاله اقسام دلته نه چلیږي ځکه خو مورب دي د مبني دي همدغه پوری باسو الکتاب کې الف لام شوی کتاب ته وک شي لفظ دې ما تلفظ بالانسان مستعمل دې بس مفرد دې بس اسم دې الکتاب الف لام به ور داخل دې تعریف دې اسم مکړو وختي
مورب مبني کې مورب دی ځکه پنځه مبنیات دي دو مورب دي د باغ دو کې یو دی اسم متمکن ترکیب کې واقع شوی وي به اسم غیر متمکن باقسامو کې نشته مبني دي معرفهونه کې معرفه ده تعریف عمر لو کړو دا بکی معرب باللام دی او به مذکر او مؤنث کی کتاب مصدر دی دا کسی به نه چلیږي مفرد دی مفرد تسنیه جمع کی جمع نور کسی به نه چلیږي شپاړس اقسامو کې اسم متمکن کې اول قسم دی حالت اعراب حرکتی دی حرکتی کې اول نمبر دی حالت رفی ضمی نسبی فتحی او جرب کسره سره دلته حالت رفی دی لکه اسم اشاره نفس چې معرفه راشي مونږ ویلو هم دی کتاب کې ویلو هغه به صفت وی یا بدل وی یادم شو کنه نو بس مبتدا ولا اعراب د دې د حالت رفی دی نور مولسنه دی ویلو